انسرټ ته انسرټ وایي څه اضافه والی ته ویل کېږي چې بھائی څنګه طریقې سره تاسو څه اضافه کوئ که نه لکه یو عکس یا یو فوټو یا چېرته شیپ یا چېرته یو کور پیج نو ګورئ په هغې کې تاسو سره یو مختلف قسمه یو څو کمانډس دي چې هغه کې تاسو سره پیجز دي ټیبل دی السټریشنز دي ایډنس دی اینڈ کمنټس دي هیډر اینڈ فوټر دي مختلف قسمه کمانډس دي لارې نه تاسو یو په یو کارولی شئ نو ګورئ نمبر 1 پکې ما سره پیجز دي په پیجز کې وګورئ 3 کمانډس دي یو ته کور پیج وي بل ته بلینک پیج وي یو بل ته پیج بریک ورته ویل کېږي نو په دې لومبي کې تاسو سره وګورئ دا کور پیج دی مطلب یې دا دی چې کله تاسو یو چیپټر یا مونوګراف چېرته ولیکئ نو د هغې دپاره تاسو یو کور پیج جوړولی شئ کور پیج تاسو خپل هم جوړولی شئ او کور پیج وي تاسو هم درکولی شي نو ګورئ چې کله تاسو د پیجز ته راشئ نو په دې پیجز کې ګورئ تاسو سره یو کمانډ دی کور پیج او ګورئ په دې کې تاسو سره مختلف قسمه کور پیجز دي یو په یو تاسو په خپل ډاکومنټ کې د لارې نه اغوستی شئ دلته نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي چې دا کور پیج به څنګه طریقې سره اخلم نو ګوره د کور پیج باندې کلیک کا نو ګوره په دې شکل کې به تاسو له دا کور پیج 1 by 1 دله درکړي نو یاد ساتئ ګوره دا ډبل کور پیج تاسو له درکړي دا فرنٹ کور دی او دا ستاسو بیک کور دی کله چې تاسو چیپټر یا بک ولیکئ بس دا پرنټ کې یو پیج یې مخې ته ولګوئ یو یې شاته ولګوئ او صحیح طریقې سره یې باین کې وګنډئ نو د هغې لپاره دا کور پیجز دي وګوره دې کې به تغیرات څنګه راولي په کوم کال کې جوړ کړي دي نو هغه کال ورته انتخاب کا ډاکومنټ ټایټل د څه باره کې دی زه ورکوم ا فلیش ټور آف وینډوز وګورئ داسې 10 1 by 1 دغه ډیټا ایډ کولی شئ تاسو وګورئ که لاندې چېرته دا عکس تغیروئ نو د عکس باندې کلیک کا ډبل کلیک کا پې تاسو د هغې نه پس وګورئ د چینج پکچر ته راشه او په دې کې وګورئ ورک آف لاین باندې کلیک کا any فوټو چې تاسو راوستی وګورئ دې ځای نه یو په یو راوستلی شئ دلته انزرټ یې کا نو وګورئ هغه فوټو هم تاسو چینج کولی شئ بیا د هغې نه پس لاندې نوم تغیروئ کمپني نیم لیکئ نو وګورئ ستاسو دا کور پیج 1 by 1 تیار شو نو مطلب دا دی سبا د نه څوک تپوس کړي چې دا کور پیج به څنګه جوړېږي نو وګورئ دې لارې نه موږ دا کور پیج چې کوم دی 1 by 1 دلته اغوستی شو نو دا د کور پیج د جوړولو یو اسانه طریقه ده یو ایزي میتھډ دی چې تاسو دې لارې نه اغوستی شئ بیا وګورئ تاسو انسرټ ته راشئ د کور پیج ته دې ځای نه کور پیج نو ګورئ یو خو څه کور پیج تاسو سره دې ځای کې دي څه داسې کور پیج دي چې هغه انټرنیټ باندې تکیه کوي که تاسو سره انټرنیټ کنیکشن وي نو ګورئ تاسو نور کور پیج هم دې ځای نه office.com نه راوستی شئ وګورئ دا مختلف قسمه کور پیجز دي که دا کور پیج راولئ نو ګورئ دې کور پیج ته تغیر کړئ تاسو وګورئ اینی کور پیج تاسو راوستی شئ بیا د آفس ته راشئ دې ځای نه وګورئ دا کور پیج تاسو ثبتولی هم شئ لکه زه غواړم دا کور پیج همدا فوټو صرف ثبتومه نو د پیجز ته به راشم د کور پیجز ته او ګوره سیف سلیکشن ټو کور پیج ګیلري نو زه ورته ورکوم مای کور پیج ګیلري ایټسټرا دا نوم مې ورته ورکړو دا به اوکې کړم دې ځای نه ماس د هغې نه پس وګورئ که چېرې تاسو دغه فوټو صرف پکار وي نو وګورئ تاسو د انزرټ ته واپس راشئ او په انزرټ کې تاسو وګورئ د پیجز باندې کلیک کا د کور پیج ته راشئ دې ځای نه او دلته وګورئ دا څونه کور پیج چې تاسو سره موجود دی یو په یو دې ځای نه دغه فوټو د هغې اخیستی شئ تاسو نو سبا د نه څوک تپوس کوي باید چې دې لارې نه دا کور پیج یو په یو تاسو انتخاب یې کړئ بیا د کور پیج ته راشئ وګورئ د کور پیج باندې کلیک کوم وګورئ که تاسو دا کور پیج چېرته نه غواړئ ریموو کرنټ کور پیج کا نو ګوره هغه کور پیج تاسو د خپل ډاکومنټ نه ختمولی شئ او که نه تاسو دا کور پیج چې کم ثبت کړی دی دایمي طور باندې ختمول غواړئ نو ګوره دا کور پیج باندې رایټ کلیک کا اورګنایز اینډ ډیلیټ ته راشه او پای کې وګوره تاسو ډیلیټ باندې کلیک کا دا کم کور پیج چې تاسو ثبت کړی دی دا یو په یو تاسو ختمولی شئ اینډ دین کلوز نو ګوره چې کم کور پیج تاسو سره هغه تاسو سره نه موجود دی نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي باید چې دې طریقې سره دا کور پیج چې کوم دی یو په یو انتخاب کړي بیا راشئ ګوره د کور پیج نه بعد چې کوم دی موږ سره یو دوه کمانډس دي چې هغې ته بلینک پیج او پیج بریک ورته ویل کېږي what do you mean by blank page and page break سبا د نه څوک تپوس کوي لکه وګوره دې ځای نه زه یو دوه پیراګراف رالمه ما ته یو کس وایي چې د دې دوه پیراګراف ترمنځه ما ته یو خالي ورقه راته راکړه give me a blank page in between these two paragraphs نو زه به د دوه پیراګرافس ترمنځه به یو خالي ورقه څنګه رالمه نو باید چې اول زه خپل کرزر دې ځای کې ودرومه او د هغې نه پس وګورئ کله چې تاسو په دې پیجز ته راشئ د بلینک پیج باندې کلیک کړئ نو ګورئ د دوه پیراګراف ترمنځ یې تاسو له یو خالي ورقه اټومیټیکلي درې کړه نو سبا د نه څوک تپوس کوي چې وایي دا خالي ورقه به څنګه اخلمه نو یاد ساتئ دې لارې نه تاسو 1 by 1 چې کوم دی اخیستی شئ دلته که نه تاسو ته یو کس وایي چې دا لیکل زما بل پیج بلې ورقې ته بوځه نو ګوره دې پیج ته به راشمه او دلته به وګورئ پیج بریک باندې به کلیک کومه نو یاد ساتئ دغه پیراګراف چې کوم دی هغه اټومیټیکلي بلې ورقې ته لاړ شي یاد ساتئ که چېرې تاسو سره
टेक्स्ट नी पदी पेज की नो कता सुदा ब्लैंक पेज कारोगे खुदा पेज ब्रेक कारोगे दागे एग्जांपल मिसाल यो शानी दिया ओगरे ब्लैंक पेज राजे नो तासु ले यो वरा कदर कई او که تاسو پیج بریک ترازه کنه نو ګره تاسو له یو ورقه درکې نو کوشش کوئ چې د دې بلینک پیج اگزامپل تاسو په دې شکل کې ورکې چې تاسو یو دوا پیراګراف والے او دا غینه پس تاسو چرته ډیټا اډ کینو دا غي د لارې نه تاسو دا پیجز چې کوم دی یو په یو راغستې شي نو دا مونږ سره یاد ساتي د پیجز باره کې اوسو خبرې وي تاسو ته تشریح کړئ بیا راځم وګورئ دې کې ټیبل کمانډز دي نو د ټیبل باره کې تاسو خبرې کوم تاسو د ټیبل جوړولو طریقه تخې چې دا ټیبل به څنګه تاسو جوړوي په مایکروسافټ ورډ کې نو وګورئ که تاسو د ټیبل تراشه نو وګورئ مختلف قسمه ټیبل کمانډز دي چې یو په یو واغستې شي دا غي باره کې وګورئ دې نه د تور کوم چې سیریل نمبر دا نیم دا ایډریس دا کون دا کنټری وګورئ یو په یو تاسو دې نه دا ټیکس دلته اخلي وګورئ که چېرې تاسو د دې ټول ټیبل سایز یا ټول غواړئ نو د کونچ نه ونیسئ او د قصدي طریقې سره موو کې دي نو ګوره صحیح طریقې سره موو کول شي داسې او ګوره زه دې نه دا یو کالم موو کوم نو دا یو کالم موو کول شم کدا یو رو موو کوي دې نه دا یو رو تاسو موو کول شي کدا دې ټیبل وګوره دا ډایرکټ هم دې نه موو کول شي دا تاسو ګوره دې طریقې سره چې چېرې دې ټیبل چې کوم دی دویمه کاپي وباسئ نو کنټرول د کیبورډ نه ونیسئ او د پلس پوینټ باندې کلیک کا او صحیح طریقې سره وګوره دې کې دا یو سیکنډ کاپي 1 by 1 اغستې شي نو ګوره دا د ټیبل باره کې اوسو پراپرټیز دي که چېرې تاسو په دې کې چېرته ډیټا اغستې 1 by 1 ډیټا ما سره وي که تاسو دا غون کالم ډیلیټ کوئ سره د ډیټا نو دې ګوره بره دا کرسر ودروه او بس دا به انتخاب شي تا سره بیک سپیس وخه دا کالم اتوماتیکلی تا سره ختم شي بیا دې ځنه انډو کا ډیلیټ وخه د کیبورډ نه مطلب دا دی چې کالم په خپل ځای پاتې شو بٹ د ډیټا هیز ډیلیټډ وګوره هغه ډیټا مو سره ډیلیټ شو نو بای چې تاسو دې لارې نه دغه یو څو اگزامپلز مثالات چې کوم دی صحیح طریقې سره یاد کې او دا د هغې څه پریکټیکل میتھډ دي او دې لارې نه تاسو کارولی شئ بیا وګورئ تاسو د ټیبل باره کې یو خو دا طریقه ده د ټیبل نورې طریقې تا ته ښیي چې بھائی ټیبل به څنګه اخلی تاسو د ټیبل ته راشه وګوره دې ځای نه انسرټ ټیبل ته راشه په انسرټ ټیبل کې تاسو سره نمبر آف کالمز دي نمبر آف روز دي اوس تا ته وایي چې بھائی هغه یو عمومي طریقه نه ده موږ سره دا څوک نه کاروي بلکې موږ زیات کړ دې انسرټ ټیبل ته راځو چې تا ته وایي چې نمبر آف کالمز دي ته 5 کالمز دي او ما سره 10 روز دي یا ما سره چې کوم دی 15 روز دي وګوره دې ځای نه تاسو د کالم اغستی شئ اوکې که دې ځای نه وګورئ که تاسو والئ نو 5 کالمز دي عمودي شکل کې ورته کالم ویلی کېږي دقسې افقي شکل کې ورته یاد ساتئ څه رو ورته ویلی کېږي رانه رو نو ګوره دې ځای نه تاسو که چېرته دا کالمز معلوموئ نو دې ځای نه 1 2 3 اساین کا نو ګوره ما ته 5 کالمز دي او کنه زه دې ځای کې روز راولم نو ګوره که زه دې ځای نه انتخاب کم ده نو ګوره صحیح طریقې سره دې ځای نه تاسو 1 2 3 ساین کې نو ګوره تاسو دا کالمز دا روز هم راوستی شي نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي باید چې دې طریقې سره تاسو دا سیټینګ همیشه دپاره وکړئ که نه تا ته یو کس وایي چې مالا ټیبل راته راکړه چې دا هر یو کالم چې کوم دی نیم انچي یا 1 انچي نو ګوره دې ځای نه تاسو فکسډ کالم ویډ چې کوم دی د آټو په ځای باندې 1 ورته ورکړه نو که تاسو 5 کالمز الی او که تاسو څومره کالمز اخلئ अब तक एटलीस्ट 1 इंच पर अवेलेबिलिटी सर पदे के दा मुसीबत ते कत सीरियल नंबर लिखे अगर सीरियल नंबर लिखी या नेम लिखी तो दे कॉलम के दा इजाफा स्पेस कम दे पदे टेबल के तासर मौजूद थे ना जवत हम चुदा से कारो का सुमर जमा टेक्स्ट थे उमदुम रमा तक कॉलम्स रा तरा का बस बराशम ते से इंसर्ट ता राबशे अगर तासो टेबल त बराशे इंसर्ट टेबल बांधे बक्लिक के ऑटो फिट टू कंटेंट्स तराशे दे से ना अगर दिल दे के 5 कॉलम्स बवाखले और 10 रोज दा बस ओके कम दे सेना वगैरह सोना आसान तरीके से सीरियल नंबर स्टूडेंट वगैरह दा से एड्रेस सिटी दा से वगैरह प्रोविंस दा से वगैरह यो पयो तासो डेट एट कोलिश प्रोविंस सिटी प्रोविंस एंड जवतर कम से विलेज सोमरे जमा डेटा जाती की पर कॉलम की दोमरा कॉलम के वाली जाती सोमरे चे मासरा वगैरह डेटा कमीगी नगरे द कॉलम लनवाली च कम दे अगसियाती की दते कमी की दते किरासा वगैरह दे लारे न तासु द डेटा च कम दे 1 by 1 दलता अगस्ते शे इंसर्ट तराशे दे से नगरे टेबल ता टेबल के नो दा द टेबल यो सो खबर है ऑटो फिट टू विंडो तराशे कोरे कज दो कॉलम जखलमा ज सोना कॉलम ज मखलमा ऑटो फिट टू विंडो है विंडो से मतलब दे जेने शुरू का पदे से बांधे तमाम कमाता कम से जो टेक्स्ट शुरू की पर कम से खत्मी उमदा शक्ल के माते यो पयो रा तरा का नगरे ऑटो फिट टू विंडो है कौदा ओके करी सेना
نو دې ځای نه شروع شو په دې ځای باندې تاسو سره تمام شو سبا د نسو کوېسچن کوي نو دا هغه یو څو اسان خبرې دي نو ګوره زما دا ټیبل کالمز چې کوم دي د دې مارجن نه شروع شو په دې مارجن باندې ختم شو نو باید چې صحیح طریقې سره دا تاسو راولئ بعض وخت موږ یو کالم چې زموږ پر حساب ته دي دې باندې هغه سپیس نه دی پیش موږ دا څه یو باډر ورسو یو او په څو په ایکسل کې موږ د دې سیریل نمبر انتخاب کو به کړ نو کته شي راځي د شپه وته نه مگر په مایکروسافټ نه وای نه مایکروسافټ ورډ بالکل دې ځای کې مثال خدای د پرتا سودا سکارو کې چې دا ډایرکټ ملي کته होम टैब त बराशो दे जना दा नंबरिंग बता सो वाले उस तरह के वलाड़ी का ना जो कलम तल टैब ओखे डायरेक्ट पता लट अंदर भी कम स्पेस अच्छे दे ख्वाजी अगर दासी च लके इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा उस खो तास बखपलम लके सोचो के कना दे कि मा सर तर दे मार्जिन फॉर स्पेस दे मा सर दे कि दुमर स्पेस निश्ता या बदी कोलैप्स की बता पसे और च कला कोलैप्स दा खत्म शो बया बदी ऑटोमेटिकली दा मार्जिन नस्ता आउरी नमुंगा بیا پیج چې کوم دی بیا پورټریټ باندې نه بلکې موږ وروسته به تاسو وایو موږ همیشه دپاره لینډسکیپ باندې بیا خورو بیا د هغې چې کوم دی څومره سایز دی او بیا موږ د لیاوټ نه کمو نو موږ آټو فټ ټو کنورټ ټو آټو فټ ټو کنټینټ سې کو دي ځای نه څومره چې زما کنټینټس دي دومره به تاسو اوس ورکوه لکه سپیس څومره چې ستا لکه سټوډنټ نیم دی داسې سټوډنټ نیم دی تا سره ٹھیک ہے تاسو وګوره لیفټ رائټ د نور والا رائټ د یو بل کالم والا وګوره هغه هم تاسو سره کنټینټ سي د قسم چې سونه پوریزي هو یا به د هغې سپیس کمې یا به د هغې سایز کمې یا به د کالم سپیس مختلف طریقې دي ډیپینډ کوي تکې کوي ستا د ټیبل په نیچر باندې چې وایي دا ډیټا څومره زیاته ده په ویډ باندې زیاته ده په هایټ باندې زیاته ده موږ نو مقصد کالم سپیس یا د هغې لیکلو سایز چې کوم دی کمو زیاتو یې افقي کو داسې سیریل نمبر یا داسې غټ لیبل یې که نه هغه په داسې سپیس زیات نیسي نو هغه موږ افقي کو هغې sometimes we do نه نو ریپورټس کې یا دغسې کې نو د هغې دپاره همیشه دپاره دا یو څو میتھډس بیا موږ کارو بیا تاسو وګورئ که نه remember dimensions for new table what do you mean by that remember یاد وساتئ dimensions وایي د روز and columns ته for new tables د نوې ټیبل دپاره اوس چې کله سره زما په دې insert table command کې number of columns 10 دي او number of rows چې کوم دی هغه هم 10 دي نو په دې ځای کې زه 5 او دې ځای نه وګورئ زه دلته کې 5 ایډ کومه نو زه وایم چې remember dimensions for new table remember dimensions for new table چې کوم دی مطلب دا دی چې دا number of rows او number of columns چې کوم دی دا یان ځان سره یاد وساته زه بار بار دې ځای کې 5 and 5 نشم لیکلی یو قسماتي ویزر ټیبل جوړوم چې پای کې ما سره 30 rows او 30 columns دي نو دا هغې دپاره تاسو دا remember dimensions for new table ته ټیک مارک آن کو بیا علي دا تغیر کا او چې څنګه د ماله 5 rows 5 columns راکړل آینده که تاسو بلې ورقې ته م راشئ دې ځای نه او زه د insert ته راځم دې ځای نه وګورئ ټیبل ته نو په insert ټیبل کې به یاد ساتئ 5 او 5 په تاسو سره اټومیټیکلي شامل دی د سره یعنی ستا بار بار د لیکلو ضرورت نشته بس 5 rows او 5 columns په تاسو اټومیټیکلي درکوي وګورئ واپس د insert ټیبل نه پس چې کومې تاسو د ډرا ټیبل خبره کوي وګورئ insert ټیبل ته راشئ دې ځای نه لکه 5 rows and 5 columns تاسو واغستل یو قسم ماته وي چې داسې کار وکړه دا ټایمنګس کې تقسیم کې تاسو کتلی که نه یو ټیبل یو کالم تاسو په 2 حصو کې تقسیم کړي نو ډرا ټیبل ته راشئ دې ځای نه بالکل دا په 2 حصو کې تقسیم کړه تاسو 1 by 1 you can divide them هر یو چې تاسو کوئ خو د هغې دپاره بیا داسې چلو کې چې دغه نور ډیټا نه ده دا چې کوم تاسو سره ښکاري دا به تاسو مرج پکې نو لیاوټ ته راشه او دې ځای نه وګورئ تاسو سره مرج سیل دی که نه دا مې انتخاب که دا مرج سیل که دې ځای نه دا انتخاب که دې ځای نه دا مرج سیل که او دې ځای نه دا انتخاب که نو دې نه دا مرج سیل کولی شئ دلته کې ما سره سیریل نمبر دغسې وګورئ ټایمنګز وي که نه نو دلته وګورئ end time out time دقسې نو سبا د نه څوک تپوس کې end time and out time etcetera داسې وګورئ موږ سره ایډرس شو جاب ټایټل شو دغسې سیلري شوه نو کله چې تاسو چېرته دغسې یو فیکټ شیټ سمثینګ جوړوئ که نه نو باید چې دې طریقې نه یو څو خبرې همیشه لپاره ذهن کې یاد وساتئ وګورئ داسې اوس د دې کالم سپیس لږ زیات دی نو بس راشي دې ځای نه وګورئ آټو فټ ټو کنټینټ سې کا څومره چې زما کنټینټس دي دومره زما ډیټا خو افکورس کوم ځای کې چې تاسو سره کالم زیات کا کوم ځای کې چې وګورئ جاب ټایټل لږ زیاتې کا ماش خو فګر دونه غټ دي بس دا دومره شکل کې راولي مطلب دا دی چې وګورئ بیا دا ټول سنټر ته راولئ سنټر ته راولئ دې ځای نه یو مست میک اټ ټو سنټر نو زه به راشم وګوره دې ځای نه بالکل سنټر ته به یې کم دې ځای نه او دا خو الریډي ما سره سنټر کې دي سو اټ کوډ بي هیر نو مطلب دا دی سبا د نه څوک تپوس کوي
چې به زه به یو کالم دغه څنګه اخلم اوس چې کلم تاسو ټیب وخی کنه نو اتوماتیکلی په دې شکل کې به تاسو له دغه ډیټا درکړي نو دا یاد ساتئ چې کلم تاسو په یو ټیبل کې چرته تغیرات راوستل غواړئ نو ګوره دې لارې 1 by 1 چې کوم دی هغه غستی شي بیا راشي ګوره انسرټ ته واپسې یو بل کمانډ دی نو تاسو چې کلم په ټیبل کې چرته یو ځای کې لاین کش کوئ نو د هغې دپاره ډرا ټیبل ته راشئ وګورئ که زه واپس کنټرول زیډ کوم دغه لاین که چېرې تاسو ختمول غواړئ نو ګورئ که چېرې تاسو د ټیبل ته راشئ د ډرا ټیبل ته نو که دا ختموئ نو شفت د کیبورډ نه ونیسه او دا دې ځای نه اریز که دلته ګوره دا اریز که دې ځای کې بس دغه یو لاین یادم نور نه صحیح ده که نه بس دا ګوره دې شکل کې تاسو راکړئ خو دا لاین به بینی دا صرف او صرف میموری لاین دی که تاسو پریویو چرته وګورئ که نه نو دا ریډ لاین به دې ځای کې نه موجود ما سره دا صرف د میموری لاین د نور څه داسې خاصه خبره نشته نو هغه لاین یو په یو تاسو ختمولی شئ دلته بیا راشئ وګورئ انسرټ ته پسې ټیبل ته او بس ما سره دی کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل وټ ډو یو مین سبا د نه څوک تپوس کړي چې زه به یو ډیټا به څنګه کنورټ کوم ټیبل ته نو د هغې دپاره لومبې تاسو که چېرته ډیټا تاسو صحیح طریقې سره ارینج کوئ نو ګورئ زه په دې 2 باندې به کلیک کوم په دې 2 باندې به کلیک کوم او دې ځای کې زه ورته ورکوم چې سې نیم او داسې وګورئ ایډرس دلته راځم نیم اینډ ایډرس او دا غي نه پس چې کوم دی وګوره زه به ورکوم احمد صاحب جلال آباد وګوره داسې دا شکل کې ما واغست سجاد فرام پېښور وګوره داسې زه ورکوم چې واحد فرام کابل داسې ډیټا ما سره ده نو که چېرته هم تاسو ډیټا دې شکل کې او د کیبورډ نه ټیپ وکړئ نو ستاسو هغه ډیټا د ټیبل نه بغیر ترتیب کړه ما دې یو قسمي دا ټیبل ته کنورټ کړم نو زه خو داسې نشم کولی چې یو ریکارډ راوالم او ټیبل ته یې تبدیل کړم نو زه به دا ټول انتخاب به کوم دی ځای نه را به شئ تاسو ټیبل ته کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل باندې کلیک کوئ ګوره هغه ټیب ځای هغسې دی اوکې که دې ځای نه اټومیټیکلي دغه ډیټا تاسو ټیبل ته کنورټ کولی شئ ګوره دې ځای نه تاسو دا ټیبل دا سایز لږ راکمولی زیاتولی شئ دې ځای که سبا د نه څوک تپوس کوي چې ما سره دا ډیټا په ټیبل کې ده نو دا کنورټ که واپس ټیکسټ ته نو دې ځای کې خو آپشن نشته په انسرټ کې خو تاسو به راشئ لی آوټ باندې به کلیک کړئ او دا نه پس کنورټ ټو ټیکسټ ته راشي دی نه او دا به اوکې کې دلته نو ګوره څونه آسان طریقې سره هغه ډیټا واپس موږ د ټیبل نه صحیح طریقې سره وویسته بیا راشئ ګوره دې نه ټیبل کې یو بل کمانډ دی چې هغې ته ایکسل سپریډ شیټ ورته ویل کېږي ګوره که یو کس تاته وایي چې ما ته ټیبل راته راکړه په هغې کې ډیټا واچوه او په هغې باندې چېرته محاسبه او کیلکولیشن پې وکړې تاسو د هغې دپاره تاسو دا عمومي طور باندې دا ټیبل مه کاروئ راشئ ایکسل سپریډ شیټ دې ځای نه کلیک ایکسل د محاسبې دپاره ډېر ایکسلنټ دی ډېر زبردست دی نو دې د وجې نه تاسو د ایکسل یو حصه په دې مایکروسافټ ورډ کې کارولی شئ دپاره د محاسبې نو ایکسل سپریډ شیټ باندې کلیک کړئ چې کله هم تاسو ایکسل سپریډ شیټ باندې کلیک کړئ نو ګوره تاسو سره هغه ډیټا یو په یو موجود دی لکه وګورئ موږ سره نیم دی دغسې ایډرس دی وګوره دغسې یا بس ډایرکټ په سیلري معاش په زه والمه وګوره دې ځای نه څه ډیټا ما سره ده دې ځای نه وګورئ دا څه ډیټا زه ایډ کوم دلته نو که چېرې هم تاسو سره یو ډیټا وي او تاسو دا ټوټل کول غواړئ نو ګوره څومره آسان طریقې سره زه دا ټوټل کولی شم دلته نو ګوره دا به زه لږ زیات کم دا سایز والا د هغې نه پس زه به راشم ګوره ګرینډ ټوټل په یاد ساتئ کوم ځای کې چې ټوټلینګ کوئ هغه ځای کې به تاسو کرزر ودروئ نو ګوره دې ځای نه زه دا کرزر دې ځای کې ودروم او دا سګما علامه به یو ځل کلیک کوم دا سګما علامه به بیا کلیک کوم دې ځای نه نو ګوره هغه ټوټل یې ما ته اټومیټیکلي راځه اول ګوره تاسو ډیټا واغسته اوس یې ټیبل ته کنورټ کوئ تغیروئ نو دلته به راشي دې ځای کې به تاسو دا آل بارډرز دې ځای نه کلیک کړئ آل بارډرز نو ګوره دې ته ما بارډرز ورته اساین کړ اوس په دا ګوره دې ځای نه دا لږ به ورخوا کې داسې گو اپ وګوره اپ ټو دس پوینټ وګوره بیا دا ټیبل چې کوم دی هم دې پوینټ پورې داسې لږ رانږدې کړه نور هم جسټ ډو دیټ لږ معمولي نو اټومیټیکلي تاسو دلته اخیستی شئ دا ټیبل نه ټیبل جوړ شو او کیلکولیشن محاسبې نه محاسبه شوه بیا پکې چېرته تغیرات راوستل غواړئ ډبل پې کلیک کړئ ځای نه او د هغې نه پس وګورئ تاسو دې ځای کې چې چینج کوم لکه 100 دې ځای نه وګورئ 200 300 داسې وګورئ 400 یو په یو وګورئ دې ځای نه 400 اګین نو وګورئ هغه ټوټل تاسو له یو په یو دله درکړي نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي چې ما ته یو ټیبل جوړ کړه په هغې کې ډیټا واچوه په هغې محاسبه وکړه نو ایکسل سپریډ شیټ از ا پرفیکټ میتھډ ډېر زبردست طریقه ده دې لارې نه تاسو اخیستی شئ بار چې کلیک کې مایکروسافټ ورډ دی چې کله پې ډبل کلیک کې نو تاسو ته یاد ساتئ ایکسل د خلاصي او تاسو پکې ډیټا اچولی شي وګورئ تاسو که چېرې تاسو سره یو ایکسل چېرته یو خامخا دغسې یو ټیبل اویلیبل وي لکه دې ځای نه زه یو ټیبل اخلم لکه څنګه چې تاسو سره دا ټیبل دی او دې ځای کې عمومي ټیبل باندې لکه دې ځای کې ما سره معاش کې سبا د نه څوک کوېسچن کولی شي لکه وګورئ 200 دغسې 300 او داسې وګورئ ګرینډ ټوټل ته به راشم نو
نو دا ګرینډ ټوټل به د دې څنګه روباسئ نو تاسو یو فارموله م استعمالولی شئ خو الریډي لی آوټ کې شته لی آوټ ته راشئ ګوره تاسو ته لیکلي دي فارموله اف ایکس دې باندې کلیک کا سم اباو دا برني ټول جمع کراته اوکې کړئ ځای نه اټومیټیکلی به ټول تاسو راځي که تاسو پکې چېرته چینجز راولئ لکه this one and this one تغیرات یې پکې راوسته نو هغه چینجز خو دې ځای کې ډایرکټ نه راځي خو تاسو په دې رایټ په کلیک کې اپډیټ فیلډ ته به راشئ دې ځای نه وګورئ څومره اسان طریقې سره دغه ډیټا تاسو یو په یو چې کوم دی هغه ټوټل کولی شئ نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي باید چې دې طریقې سره دغه ډیټا تاسو په دې خپل ټیبل کې هم ټوټل کړئ بیا وګورئ تاسو له ریډیمیډ ټیبلز درکړي دي نو انسرټ ته راشئ وګورئ دې ځای نه ټیبل ته د کویک ټیبلز نو ګوره دا الریډي تاسو له ټیبلز درکړي دي وي کوم یو ټیبل ته غواړئ تاسو له تیار درکړي دي اداره والا او په دې کې چې څونه چینجز راوستل غواړئ نو ګوره دغه چینجز چې کوم دی ګوره دې ځای نه یو په یو زه راوستی شم نو ګوره دلته 1 by 1 دا زه ایډ کولی شم دې I can do that وګورئ دلته وګورئ که چېرته زه کنټرول سره دې ځای نه کاپي وباسم نو ګوره دې ځای نه یو په یو دا زه انتخابولی شم وګوره دې ځای نه زه کوم چې جون جولای اګست سپټمبر دې لارې نه یو په یو تاسو ایډ کولی شئ نو مطلب که تاسو چېرته یو ټیبل جوړوئ او مطلب طریقې تاسو نه درځي دا عمومي ټیبل دی او صرف دوی پکې چینجز کړي دي ټاپ لیفټ رایټ دغه باټم کالمز دغه هر څه یې لرې کړي دي یعنې دا عام ټیبل د دې شکل کې داسې خو صرف لیفټ رایټ کالم یې ختم کړي دي دې لار نه تاسو اخیستی شو خو یو کس وي چې زه جنتري جوړوم 2016 جنتري جوړوم نه هغه مشکل دی د کم منت په څنګه جوړئ this is a tough task for anybody who makes these sort of things دا ډېر مشکل دی چې دا جنتري جوړ کی ایم ایس ورډ کې کتا سره انټرنیټ کنیکشن موجودي کتا سره نو بس ډایرکټ د فایل مینیو ته راشه اینڈ نیو ته راشه دې ځای نه and you have lots of وګوره دې ځای کې تاسو سره شته کنه دا جنتري تاسو سره دا راواله دې ځای نه کریټ یې کړل تا so here we go automatically تاسو سره هغه 2016 جنتري تاسو سره موجود ده خپل کمپنی نیم دې ځای نه ولیکه say Zix of IT وګوره دا سه Zix جلال آباد نو دې ځنه تاسو ګورئ دا یو ډیټا ورکولی شي خپل نوم ورته ایډ کې د هغې نه پس دې کې خپل لوګو دې ځنه ډیزاین وکړه دا لوګو د تاسو سره که نه په دې کلیک که دلته چینج پکچر ته راشه ورک آف لاین باندې کلیک کا اني لوګو چې تاسو سره کوي هغه دې ځنه ایډ که دلته بس دا فوټو یا بل څه اخلئ تاسو نو جنتري الریډي تاسو سره جوړه ده سو یو هیو دیٹ مطلب انټرنیټ د سره یې راوستی شي انټرنیټ نه شي راوستی فایل مینیو ته راشه ګورئ نیو ته دې ځای کې اني جنتري تاسو راوستی شي دلته ورته صرف ولیکه کیلنډر انټر یې کړئ که تاسو سره انټرنیټ کنیکشن موجود وي نو بیا دې ځای نه سرچ کولی هم شي او ډاونلوډ کولی هم شي که نی یو کین ناٹ ډو خو تکې کوي ستاسو په انټرنیټ کنیکشن باندې چې دا څومره تیز دی ګوره دا ټول تاسو له یو په یو پیدا کړل وګوره دې ځای نه دلته تاسو راشئ او دلته چې any one کم چې ستاسو چایس دی لکه دا غواړئ نو بس دا کیلنډر را فوټو کیلنډر دی دا به کریټ کم دی څه نه دی یو ټمپلیټ دی که نه ټمپلیټ یو داسې ورکې ته ویلي کېږي چې هغه د مایکروسافټ د خوا نه تیار راځي او مونږ یې صرف کاروو هر څه یې ته کولی شي بالکل اوس دا فوټو دی که نه بس په دې ډبل کلیک کا چینج پکچر وګوره دې ځای کې تا سره دا جنتري راله ده یو په یو دوی دا ایډ کړې ده صحیح طریقې سره یې تاسو اخیستی شئ دې سره وګوره ډېر زبردست طریقې سره دوی مینیج کړي دې ځای نه دا فوټو د نه دی خو بس ډبل کلیک که دې ځای کې ډبل کلیک که په دې فوټو چینج پکچر ته راشه هر ځای کې چې تا سره فوټو وي بس دې ځای نه ایډ که ځان سره so you can take this photo نو say دا والا دې ځای کې اټومیټیکلی تاسو اخیستی شئ anyone خو تاسو دونه ده چې جنتري تاسو را درکړې ده که نو د هغې د وجې نه یو کین ډو د هر یو میاشت تاسو له څونه ښه طریقې سره او مقصې مینیج کړي دي تاسو سره نومبر ډسمبر اینډ سو آن نو دې لارې نه تاسو ګورئ دغه هر څه ریډیمیډ هم شته تاسو یو په یو دې لارې نه اخیستی شئ انسرټ ته واپس راشئ لازم دې ځای نه السټریشن شته کم ټو السټریشن معنا ده ټو لوک سمثینګ ټو شو سمثینګ څه ښودلو ته ویلي کېږي پای کې تاسو سره پکچر دی آنلاین پکچر دی شیپس دی سمارټ آرټ دی چارټ دی سکرین شاټ دی وغیره نو زه به دې پکچر ته راشم کوم یو فوټو راوستل غواړئ که تاسو یو چېرته یو مونوګراف لیکلي چېرته یو فوټو راولئ تاسو نو ګوره دې شکل سره تاسو یو فوټو 1 by 1 اخیستی شئ که تاسو یو فوټو دې ځای کې موجود وي د سره نی موجود د سره یو ټاپک لکه زه ورته یم چې اباؤټ کمپیوټر ماته یو فوټو راته راکړه او تاسو سره کمپیوټر مطلب د کمپیوټر فوټو تاسو سره نی انسرټ ته راشئ تاسو سره آنلاین پکچر هم درکړی دی
ऑनलाइन पिक्चर मतलब دا چې دا غیر لپاره تعالی انټرنیټ کنیکشن پکار دی بس آنلاین پکچر تراشه کلیک په د باندې لګ انتظار وتاو کې دی وتا سره د پکچر د پاره په پان درکې دی کې هغه نومولي کا and then go for it لکه وګورئ دا Bing image search لکه زه وته چې computer picture نو وګورئ دې نه anything تر واستې شو دا کلیک کړئ وګورئ چې سونه فوټوز تاسو لري دا هو کارټونیک ټایپ دي کنه نو که تاسو شو آل ویب ریزلټ نو وګورئ ډېر په اسانه سره تاسو د ویب پاڼې نه چرته صحیح ریل فوټوز یو په یو راغستې شي وګورئ لکه داسې نو وګورئ ځکه دا فوټو راوالم دی ځای نه او دا مې دې ځای نه انسرټ کړل تا نو وګورئ څومره اسان طریقې سره که چرته د کمپیوټر باره کې فوټو تاسو سره نه موجود بالکل دې ځای نه ایز ا ویژن راوستې شي چې او دا د فوټو موږ دا وګورئ دا اباوټ کمپیوټر فوټو دی د لارې نه 1 by 1 ایډ کولی شي مطلب دا دی چې کلم تاسو د یو ټاپک باره کې چرته څه جوړوي کنه نو کوشش کوئ چې د انسرټ کې وګورئ د دې پکچر د لارې نه یو په یو تاسو دا ایډ کړئ بیا وګورئ د عکس نه بعد چې کوم دی تاسو سره شیپس دي نو تاسو یو شیپ راوستئ شئ هغه شیپ تاسو ډیکوریټډ کولی شئ لکه اوس ماته یو کس وي چې دغه په دې کم پیج په دې باندې د پاسه لیکلو کو نو په دې خو د پاسه لیکل کېږي نه د به څنګه دی د پاسه لیکل کوم یا یو فوټو د پاسه به لیکل څنګه کوم یا مختلف طریقې دي چې دا شیپ مونږ کارو لکه وګورئ زه دا شیپ چرته اخلم داسې هم ټیکن دس شیپ پکارېږي که نه مونږ سره مختلف قسمه شیپس دي چې کوم شیپ تاسو غواړئ ډایرکشن څه ته ورکوئ نو هغه شیپ تاسو یو په یو ایډ کولی شئ ګوره اینی ادر شیپ دا شیپ دې ځای نه زه ایډ کوم یا تاسو سره وګورئ نور مختلف قسمه شیپس دي نو یو په یو شیپس تاسو واخیستی شئ سبا د نه څوک تپوس کوي چې د فریم کې به دا فوټو څنګه راولم نو ګوره شیپ ته راشئ دې ځای نه او دا فریم دې ځای کې راوالی دلته کې بس او دې د پاسه فوټو راولئ نو انسرټ ته راشئ او دې ځای نه پکچر ته او دې ځای نه اینی فوټو دلته انسرټ کا نو ګوره دا پکچر سایز ولا کم کې دې ځای نه او دې ځای کې تاسو ایډجسټ کړئ دلته ګوره څونه زبردست طریقې سره ګوره دلته کې لږ احتیاط پکوئ لږ ټیم به تاسو نه اخلي داسې نیم ساعت وغیره ایډجسټمنټ چې کله دا فوټو را دې خوا کې نو دا مو پسې را دې خوا کوو داسې خو زر را دې خوا کوو چې دا پته نه لګي څنګه تاسو را دې خوا ټیک ده که نه که تاسو دې ریل فوټو چېرته راوستل غواړئ نو دې ایمیج د فریم باندې کلیک کا او دا نه پس تاسو دې فارمیټ ته راشه وګورئ تاسو دې له کلر هم ورکولی شئ یو کین اپلای اینی کلر کم چې ستاسو چایس دی دغه تاسو ورکولی شئ که دې له چېرته عکس ورکول غواړئ د فل ته به راشئ گو بیک پکچر باندې کلیک کا ورک آف لاین ته راشه اینڈ دین اینی فوټو یو کین ایڈجسٹ هیر انسرټ اٹ وګوره دې طریقې سره دا فریم کې دا فوټو انسرټ شو بس نو د هغې ضرورت ته نشته چې ته خامخا یو ځای نه بل ځای ته موو کړې دې طریقې سره مطلب دا د هغې یو اسانه طریقه ده که یو کس ماته وي چې زه هر یو شیپ اخلم په هر یو شیپ کې د ماته دا فوټو لکه زه که دا شیپ اخلم همدې ماته دا فوټو پکې راکوي نو د هغې لپاره تاسو په دې شیپ باندې به رایټ کلیک کې او د هغې نه پس تاسو دې ځای نه سیټ آټو شیپ ډیفالټس ته به راشئ دې ځای نه سیټ آټو شیپ ډیفالټس د هغې نه پس چې کوم دی کله هم تاسو یو ابجیکټ دلته رالی که نه تاسو if you take any مطلب زه راځم دې ځای نه فارمیټ ته او دلته کې زه یو شیپ زه رالم نو وګوره دې طریقې سره دلته کې وګورئ 1 by 1 اټومیټیکلی به تاسو له هماغه عکس په خامخا دله درکوي وګورئ په هر یو عکس کې بس تاسو هماغه فوټو وي نو د هغې لپاره مونږ دا سیټینګ 1 by 1 دې لارې نه کولی شو که سبا د نه څوک تپوس کوي چې په دې شیپ د پاسه به لیکل څنګه کوم وګورئ اوس په دې عکس د پاسه لیکل کولی شئ رایټ کلیک کا ایډ ټیکسټ ته راشئ دې ځای نه نو زه وله ورکوم چې سې ګولډن temple golden Chinese temple وګوره داسې یو نوم ورکولی شئ که نه تاسو golden Chinese temple دې ځای نه ګوره any text any color کم چې ستاسو چایس دی 1 by 1 یې عمقه شکل کې ګوره به سپیس لږ کم کم داسې نو دلته کې 1 by 1 چې کوم دی دا ورکولی شئ تاسو any یو ټیکسټ تاسو اضافه کولی شئ نو دا د هغې یو اسان د شیپ یو ایزي میتھډ تاسو any شیپ دې ځای نه اخیستی شئ چې کوم ستاسو چایس دی مختلف طریقې دي کال آؤټس دي بینرز دي وګورئ برشور دپاره چېرته اخلی که نه د دې لیکنه سرټیفیکیټ ایوارډډ وغیره وغیره سایز ولا کم ولا زیاتولی شي دقه نو باید چې دې طریقې سره تاسو دا انسرټ د لارې نه دغه شیپ سیټینګ یو په یو دلته وکړئ بیا وګوره د شیپس نه بعد چې کوم دی سمارټ آرټ دی نو سمارټ آرټ مونږ یاد ساتئ دا د ایډورټایزمنټ لپاره استعمالي اعلاناتو لپاره استعمالي سمارټ آرټ یاد ساتئ دا نو سمارټ آرټ کین بی یوز فار ایڈورټایزمنٹ دا د ایڈورټایزمنٹ لپاره کارول کیږي د بل نظر جذب کولو لپاره استعمالیږي نو ځکه د هغې لپاره مونږه دا سمارټ آرټ کارو نو سمارټ آرټ ګوره دې شکل سره سمارټ آرټ ته راشئ مختلف قسمه سمارټ آرټس دي دنیا سمارټ آرټس دی یو په یو تاسو اخیستی شئ نو وګورئ پای کې تاسو سره حال کې ټول دی لیسټ دی پروسس دی سایکل دی
any other تاسو دې زنه لیست اغستې شي لکه زه دا ټایپ اخلم یا دا ټایپ لیست اخلم دا اوکې کم دې زنه وګوره څومره آسان طریقې سره دلته زور کوم چې سه DEA دلته زور کوم سه DBA دلته زور کوم سه DIT وګوره تبل نظر جذب کولو لپاره یا اعلاناتو لپاره وګوره څونه صحیح طریقې سره دا یو په یو اغستې شي تاسو دلته چرته عکس راولې نو ورک آف لاین تراشه وګوره any عکس راوست sorry okay so any عکس تاسو راوستې شي دې کې زبراشم ورک آف لاین تا او دې نو ګوره any فوټو راوستې شي تاسو بیا دلته کلیک کوم ورک آف لاین تراشه دې نو ګوره دا فوټو اډ کوم دې نه دلته راشه ورک آف لاین باندې کلیک کا اگر دې نه any فوټوز راوستې شمه نو ګوره یو بل شیپ دلته اډ شیپ افټر ګوره دې نه یو شیپ اډ کوم دلته ډیلیټ بوه هم اتوماتیکلی په دې شکل کې ما سره دی وګوره که چرته زه دلته بولټس اخلم وګوره دې نه نو انټر یې کدلته یا دې چې چرته بولټ اخلې نو انټر یې کا او داغه نه پس وګوره اډ بولټ تراشه او دې زور کوم چې سه ان فور IT concepts وګوره دې نه تاسو ورکول شي دې کې او داغه نه پس انټر یې کا any bullets تاسو یو په یو اخلې زه در کوم چې سه MOS وګوره دې نه واخلې بیا وګوره دې اډ بولټ تراشه بل بولټ اخلې یا ریموو کوي دې نه ایکسپین تراشه دې کې وګوره تاسو دا څونه چینجز چې کوي لګي مخکې کول رسټ کولم شي دلته وګوره دې شکل سره تاسو واغستې شي کنه نو سبا د نو کوېسچن کوي وګوره دا ټیکس دې لارې نه تاسو واخلې وګوره کدا ځان ته بر یو زه غواړم چې نه د IT concept ځان ته واچونه پروموټ یې کړل نو وګوره ځان ته راک او کنه ډیموټ کوم نو اتوماتیکلی واپس یې هغه کې اتوماتیکلی راته راکړي رائټ ټو لیفټ کې لیفټ ټو رائټ کې نو کول شي وګوره کدا ماوس بر کوي دا بل لاندې کوي نو مو اپ مو ډاون دې څنګه کول شي لے آؤٹ تاسو ته خیم چره څه مطلب دی اینی وګوره دې شکل ته چینج کې دې سټایل ته تغییر کا مختلف سټایل تاسو لري دي چې کوم تاسو چایس ته وګوره مختلف سټایل تاسو لري دي د لار نه یو په یو واغستې شي وګوره دې ته والے اینی کلر تاسو ورکول شي یو رنگ وته ساين کې وګوره دې زه تراشه تاسو وګوره یو دې نه ایڈجسټمنټ کوم نو د دې کلر ورکول شي مختلف سټایلز ورکول شي دلته او عادي حالت کې غوړې نو عادي حالت کې پیدا اوکې ګوره په دې سمارټ آرټ کې د ټول نه امپورټنت چې کوم دی زه تاسو ته لږ تشریح کوم چې په هر یو افیس کې تاسو په کار راځي چې هغه ته اورګنایزیشنل چارټ وته ویل کېږي یا وته هایرارکی چارټ وته ویل کېږي هایرارکی چارټ څه لپاره استعمالي یا اورګنایزیشن چارټ دا ماته د یو اورګنایزیشن چې کوم دی هغه رتبه راته کوي هایرارکی راته وګوره دا هغه رتبه راته کوي دا غیر رتبه ما ته خینو سکا زبراشم دې سره انسرټ تا او په دې کې ګوره دې سمارټ آرټ تراشه او په دې کې ګوره تاسو دا هایرارکی چې کوم دی یو په یو وغستې شې لارې نه نو زه وګوره دا هایرارکی بوالم او دا به دې سره اډ به کوم دې سره باس وګوره دا هایرارکی ده ماسه دا بس تاسو ډیر زیات پکار راځي د زیکس هایرارکی تاسو ته خین چې زیکس کې اپ اینڈ ډاون سوک دي لکه اوس تاسو سره چې انفارمیشن نه تاسو هایرارکی نشي خودلې چاته وګوره دې نظر کوم چې سه اول ما سره ډایریکټری سوري اول ما سره سه ډایریکټر دی ډایریکټر وګوره دا څه کنه بیا ډایریکټر نه پس کوم دی وګوره HODs دی ډیل ډپارټمنټ دی او یو یاد ساته کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ دی بیا په ډیل نه لاندې چې کوم دی وګوره دلته تاسو سره یو HOD دی هغه ډپارټمنټ او یو چې کوم دی یاد ساته فینانس دی یا ساته HOD سره دوه کسان دي نو اډ شیپ بلو باندې وتا سو کلیک کوي ګوره لاست نمبر the hell is going on? Is it make 2? That will be delete from this. I think go still. So I should delete this. No. हाँ نو ګوره دا زبر اول واپس لګ دې موو کوم دلته I should move there نو ګوره دلته یو زه در کوم چې موږ سره افیس اسسټنټ دی افیس اسسټنټ او بل چې کوم دی ګوره HOD بس دلته راولم اډ شیپ بلو نو ګوره HOD نه افیس اسسټنټ نه پس چې کوم دی ګوره زه در کوم کمپیوټر اپریټر دی دلته تاسو ګوره افیس اسسټنټ سره دوه کسان دي نو دا قصه رو لاندې راځم نو مطلب دا دی چې هایرارکی رتبه خي چې ګوره ډایریکټر نه پس سوکتی بیا دا غې نه پس سوکتی بیا دا څه نو هر یو کس خپل رتبه ډیر په اسانه سره پیژندې شي وګوره ک چینج کلر ترالم دیز نو ګوره اني ادر کلرز دیز نه غستې شمه وګوره یا دا کلر یا دا ز اډ کوم دلته کې فوټوز وغیرہ لکوس ډایریکټر دی نو اني فوټو تاسو غستې شي نو ګوره دلته اني فوټو تاسو وای لکه دا فوټو سوري مطلب کارسینګ فوټو تاسو ری 1 by 1 غستې شي وګوره دا فوټوز اخلم دلته
एनी कलर वर कोले शे एनी स्टाइल तासो वर कोले शे दलता ډېر زبردست کارونه مطلب سبا د نسو تپوس کوي چې اورګنایزیشن چارت په څنګه جوړو ما یا ساتي هغه د سمارټ آرټ د لارې نه یو په یو تاسو اغستې شو کنه واپس عادي حالت راولې گو بیک ډیزاین اینڈ ویزیټډ گرافکس واپس خپل عادي حالت ته هم دې طریقې نه راوستې شي تاسو زه ان شاء الله یو څو کمنټس پاتې شو سبا د تشریح کوم راوړم چارت اینڈ اسکرین شاټس